د ګناهونو معاف کېدو دپاره یوه انتهایي او عظیمه وظیفه ده. څوک چې ډېر انتهایي ګناهګاري هر قسمه ګناه ده کلي، داسې ګناهونه چې هغه بل چا نه کړي او ده کلي، هره ګناه چې په دنیا کې د هغې ټچ کلي او هغې کلي، د دې دپاره یو انتهایي یو عجیب او یو عظیم وظیفه ده چې دا کم یو قسم وکړي الله رب العزت یې معاف کوي. امام قرطبي رحمه الله تعالی لیکلی دی، وای کم یو کس چې انتهایی او ډیر زیات ګناهګاري، دا سړی د خلکو له اوبه ورکي، اوبه دې راوالي او خلکو له دې اوبه ورکي، اوبه دې په خلکو باندې تقسیم کی، الله رب العزت پر ده دا ټول ګناهونه معاف کی. او بیا لیکلی دی وای ځکه چې یو انسان سپي له اوبه ورکړي، پیشو له اوبه ورکړي، هغه انسان الله رب العزت معاف کړه چې ګوره زما په حیواناتو باندې دې رحم وکړه، الله رب العزت هغه معاف کړه. که ته چېرته انسان له اوبه ورکړې نو انسان خو اشرف المخلوقات دی، الله رب العزت په دې په طریق اوله او خامخا معاف کړي. دې وجې نه چې سړی ډېر زیات ګناهګاري نو اوبه دې په خلکو باندې تقسیموي، اوبه دې خلکو له ورکوي د څښنې اوبه، الله رب العزت به دا ټول ګناهونه معاف کړي.